د ټولو مخکې هغه ماشومانو ته مبارکي ورکوم چې دغه ایوارډونه واخیستل. وخت مختصر دی او د اذان ټیم دی، پړم ډېر څه چې دغه خپل سکول کې خبرې وکړو، خو یقینا د دغه ماشومانو درناوي دپاره چې دغه سکول ایم ډي پلرحمان صاحب کوم ایوارډونه تیار کړي وو، په کوم انداز کې ماشومانو ته ورکړل، نو زه هغه ته خراج تحسین پیش کوم او د هغې نه پس بیا دغه مسانو ته دغه سکول سټاف ته چې دغه ماشومانو باندې څومره خواري کړې وه او په دغه سټیج باندې کوم پرفارمنس ورکړ، نو زه د هغوی ستاینه کوم. او بیا زر ځای کې چې کله هم ذکر کوم نو د عایشهی سکول ذکر کوم او د هغې نن غټ اعزاز ما ته دغه میلاویږي چې زمونږ خور شاهین سلطان صاحبه چې په ټوله 400 کې زمونږ د خویندو نمایندګي کوي او چې په کوم سټیج کې هم ناست دی نو د شیرپو همیشه چې کوم دی نو ستاینه کوي، هغوی هم قرباني ورکوي او پلرحمان صاحب موږ ته دغه موقع راکوي، نو د هغوی ډېره زیاته مننه کوم. څو خبرې एकदम په مختصرو، ځکه چې دلته کې زما د شیرپو خویندې میاندې وروڼه او مشران ناست دي. په دې شیرپو کې د پلرحمان خاندان د تعلیم په مد کې ډېرې زیاتې قربانۍ دي. ما سره دلته کې مشران ناست دي او موږ چې همدغه سکول ته تلو نو دوی د دغه دکان نه عدل سنټر نه چې کوم دی عدل سټیشنري مارټ نه موږ کتابونه اخیستل، کاپۍ هم اخیستلې، دغه شانتې هر کس په اخیستې او بیا د شهید ماډل سکول دغه بنیاد چې دوی کېښوده نو حیات خان یو برانډ دی په نړیواله کچه باندې یادېږي. دلته کې به ډېر خلک ناست دي، نظریه به د مختلفو ډلو سره وي، خو حیات خان هغه شخصیت و چې د هرې ډلې زړه یې ګټلی دی او ړومبي هغه نړیوال شخصیت حسابېږي چې هغه په بمي چاودنه کې د وینې قرباني ورکړه د دې پښتون قام د خدمت دپاره. نو زمونږ په شیرپاوالو باندې ډېرې زیاتې ذمهوارۍ راځي چې هغوی خپل بچي په دغه حیات شهید ماډل سکول کې داخل کړي او داخل کړي یې خو مو ولې چې کلونو کاله مخکې چې کله د حیات شهید ماډل سکول بنیاد کېښودی شو نو ډېره زیاته شمېره په دغه سکول کې وه، په څه وجوهاتو باندې هغه شمېره کمه شوله، خو هغې کې تنګ نظري راله، بنیتي راله. یعنې الحمدلله حیات شهید ماډل سکول چې کوم دی د دې ماشوم مقابله د 400 د لویو لویو ادارو سره کوي او دا زموږ د دې تحصیل تنګي دپاره یو اعزاز دی چې دلته لومبني بنیاد کېښود کله چې آفتاب احمد خان شیرپو وزیر اعلی و، نو هغه ټیم کې د حیات محمد خان شیرپو دغه ویژن ته چې کوم دی خو دوام ورکړی دی، نو هغه پلرحمان خاندان او بیا حیات شهید ماډل سکول چې کوم دی ورکړی دی. نو زموږ په شیرپاوالو باندې د حیات شهید ماډل سکول احسانات شته دي، خو درې وجې به درته اخدم. یو هغه برانډ چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو دی هغه ذمهواری په موږ باندې راځي. دویم هغه چې شیرپو سکول کې های سکول کې چا په ټاټ سبق ویلی دی، ولې چې هغه ټیم کې پبلیک سکولونه نه وو، همدغه بنیاد چې کوم دی حیات شهید ماډل سکول دلته کېښوده هغه خلکو باندې هم ذمهواری راځي. او بل دغه شیرپو خاندان په دغه شیرپو کې دی. اوس به ډېر خلک وایي چې علم خان شیرپو په دغه سکول کې ولاړ خبرې کوي او نورو سکولونو والا به وایي چې یاره په دغه سکول کې چې کوم دی د شیرپو د خلکو نه یې ګیله وکړه، نو برملا ته ګیله کوم چې دی خپل بچي نورو ځایونو ته لیږي او حیات شهید ماډل سکول ته یې نه رالیږي. د ستاسو د بچو د راتګ سره د زیاتو داخلو سره دغه اداره به نور هم مستحکم کېږي او دغه اداره چې کومه ده دا به نور هم مخ په وړاندې ورځي. نن پلرحمان چې کوم دی د دې سکول ایم ډي 27 سټاف دلته کې لري، دغه 27 سټاف ته تنخواګانې ورکوي، دغه 27 خاندانونه چې کوم دی مستفید کېږي،
د دغه حیات شهید ماډل های سکول نه نو ډېر زر ده چې دا کالج هم شي. نو زه د خپل ځان نه هم ګیله کوم، موږ ورله څه نه دي کړي، خو موږ له چې نن کوم عزت راکړه زموږ دغه خور شاهین سلطان غواړي تاسو خو دلته یې نه پېژنئ. نو په 400 کې یا چې چېرته په پښتونخوا کې په غټ محفل کې ناست دی، یا زموږ د 400 د افسران چې کوم دي زموږ دې خور ته سر نه شو چتولی. په مختلفو ډپارټمنټ کې چې مشري ورکوي نو زموږ دې خور له شاهین سلطان له ورکوي. نو خو موږ هغې له عزت ورکوو او خو موږ ایم ډي پلرحمان صاحب له عزت ورکوو. نو هغوی خو موږ له یو موقع راکړې ده دغه حیات شهید ماډل سکول چې نن دغه ماشومانو کوم پرفارمنس وکړو په دغه سټیج باندې نو موږ په ښو ادارو کې نه دي لیدلې. نو تاسو یقینا خبرې ډېرې داسې دي چې ویې کم، خو د وخت د کمي په وجه باندې تاسو هم تنګ شوي یې. خو نن چې تاسو د دې سکول نه ځئ نو زما به درته خواسي زه هم د دې شیرپو سیمې سره تعلق ساتم، خو موږ هم څه زده کړه کړې ده. نو دغه پلرحمان صاحب له راشو هغه سره کینو، هغه وورو، هغه چې د دې سکول دپاره د دې ماشومانو لپاره کم ویژن لري، کم سوچ لري، او دا نن چې کومې واډونه ورکړل او په کوم انداز کې جوړ کړو نو دا غواړي ما په غټو غټو ادارو کې چې 15,000 8,000 فیس اخلي هغې کې ما نه دي لیدلې چې نن ما په حیات شهید های سکول کې ولیدل. نو تاسو ته مې خواست دی چې دې ځای نه ځای خپل بچي چې کوم دی دې ادارې ته راولئ، وي دا خپله چرګاسې کړمیزني ازمېښتو کې یو پیره رادنونه کې الحمدلله الحمدلله بیا به د حیات شهید ماډل های سکول نه چې کوم دی نو دغه ماشوم واپس نه بوځئ. او اوس حالات بدل شوي دي، ادارې ترقي کړې ده، ادارې ډېر پرمختګ کړی دی، د بجلی نظام ټیک دی، د بلډینګ نظام ټیک دی، کولو کمرې دي، ښکلې ګراونډ دی، ماشومانو ته چې کوم دی د جولو موقع ورکړې شوې ده. او بیا پلرحمان صاحب ښه وس لري، زموږ دغه خور ښه وس لري، خو هغه خپل بچي نن په دغه سټیج باندې هغې پرفارمنس هم وکړو، سیکنډ ایوارډ یې واخیسته. نو هغه خپل بچي چې کوم دی د خپل ځان سره او دغه میډمانو سره چې داخلوي نو په دغه میډمانو باندې اعتماد کوي. ښه تعلیم یافته او ښه پوهې میډمانې چې کوم دی هغه دلته کې ډیوټۍ ورکوي. زه هغوی ته خراج تحسین پیش کوم، د هغوی ډېره زیاته مننه کوم، ویلډن داد ورکوم ایم ډي پلرحمان صاحب له. او بیا د خورکۍ ته وایم خو دې لږ کوشش وکړو شاهین سلطان خورکۍ ته. انشاءالله انشاءالله د شیرپو ماشوم چې کوم دی دا په بل سکول کې نه داخلېږي، د شیرپو بچي به په حیات شهید ماډل سکول کې وي. دغه شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب، حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي. ډېره